حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یوه ښځه نظر ولګېد، بیا خپل کور ته راغی، د ام المؤمنین سره یې جماع وکړه. بیا یې امت ته وویلې چې چا چې په یوه ښځه نظر ولګېدو شهوت پیدا شو. ګورې دغه ځای کې مو چې پام وي چې ونه پوهېږئ، شهوت پیدا کېدل انسان ده، دلیل د فحولیت ده، د قوت ده، د ځواني ده، خو روا او ناروا کې فرق ده. که شهوت یغه محل ته شو چې هغه په چا د نظر ولګېدو، پردۍ ښځې ته د شهوت پیدا شو، دا د نبوت د مقام سره منافي ده. انبیا معصوم دي، د هغو ګناه تصور نشته چې د ده د پردۍ ښځې د شهوت پیدا شي. یو موږ او تاسې یو موږ کله خدای نخواسته لاین په دغه لوري شي چې دغه په چا هم چې نظر ولګېدو هغه ته محبت پیدا شي، دغه صفت نقصان ده. دا د انبیاو نه بغیر په نورو خلکو کې خو راځي، خو اوس په دغه کې امتحان کې بیا نو دا ده چې ته ملا یې، ته پیر یې، ښه سړی یې، په یو ښځه د نظر ولګېدو شهوت پیدا شو، نو شهوت په شهوتوب مه پرېږده چې دغه شهوت پاتې وي، سوچ نه بدلیږي. نو د واحد جماع په حکم د جماع کې بیا راځي، دستې لاشه کور ته د خپلې ښځې سره جماع وکړه چې شهوت ختم شي. د خپلې ښځې سره دستې لاشه جماع وکړه چې شهوت ختم شي، داعي د جماع داعي عید زنا پاتې نه شي. او نبي علیه الصلاۃ والسلام وایي ولو که پردۍ ښځه دې ډېره ښایسته ولیده، لکن د منافعو د حصول دپاره تا ښځه د تا دپاره کفایت کوي، ځکه د دې سره هم هغه څه شته چې هغه کوم د پردۍ ښځې سره ده. هلته چې کوم شهوت پوره کېږي دلته هم پوره کېږي. خو نبي علیه السلام خطر هم ښیي دغه ښځې چې د کور نه ووځي، دا وایي په صورت د شیطان کې وځي. په صورت د شیطان کې وځي د دې څه مطلب ده؟ د دې معنا دا ده لکه شیطان چې انسان ته غلط سوچونه او وسوسې پیدا کوي، دا ښځه دې چې نظر په ولګېدو دستي د دغه ښځه باعث د دغه وسوسو شیطان د دې طرف ته، نو ګواکې دا داسې شوه لکه شیطان، یا به الفاظ دیگر لکه شیطان چې انسان د ګناهو طرف ته راکش کوي. د ښځو په باب کې ویلي دي نبي علیه الصلاۃ والسلام چې النساء حبائل الشیطان، دا پړي جالونه دي، ځوانان پکې رانیسي، ځان ته یې راکش کوي. نو د حکم د سره تر مخکې موږ تاسې بار بار ویلي دي د شریعت د دې دپاره کړی چې ښځې په کور کې کښېني، د باندې د بې ضرورته نه وځي، که وځي بیا د په پوره پرده کې وځي، خوشبویي دې نه استعمالوي، قدم دې په زوره نه ګډي چې د هېچا د دې طرف ته التفات ونه شي. برقه او چادري به هم آزاده د وي، تنګه به نه وي چې د هېچا د دې طرف ته التفات ونه شي. نن چې ټوله نړۍ کفار لګیا دي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شو، د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوه. څه یې حق ده؟ پارکینګ یې منع کړه. دا د ښځې ازادي حق چا ورکړی؟ دا خو دی ورکړی. دا په دین جرحه ده، د موږ عام خلک هم په دغه سر نه خلاصي. د ښځو حقوق ضایع کړه، د ښځو حقوق د ښځې حق دا ده چې په کور کې کښېنوه، ښه ماړی ورکوه، ښه کالی ورته که، نوره یې راڅملوه، دغه یې حق ده. د باندې د کور نه د ګرځېدا خو حق نه لري. دا خو د اوس هغه سړی چې ښځه وایي د پارکونو باندې ګرځي، دا ګرځول په پارکونو باندې که میړه ورسره وي هم دا سړی وایي په دوس کې راځي، ځکه د ده ښځې ته به پردي خلک ګوري، نظر به کوي او په نظر باندې به خوند په اخلي. داسې ځایو ته به ول د ښځو د شریعت لحاظ ناروا دي، ولو که محرم ورسره وي هم. کفار ځکه دغه کوشش کوي چې خو کافر هم موږ د دین نه باسي، شیطان هم د دین نه باسي، ښځه هم د دین نه باسي. به هر تقدیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه دپاره یو مختصر علاج وکړو. ښځه نظر کنټرول ساته. قرآن عظیم الشان وایي، الله تعالی خپل حبیب ته وایي، خپلو مؤمنینو ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سترګې دې ټیټې دي چې پردۍ ښځه ته دې نه ګوري.
خدای نعمت تعالی وي ښځو ته ووایه یغضضن من ابصارهن ښځې دې هم سترګې ټیټې ونیسي پردي سړي ته دې نه ګوري خو د نظربندي حکم قرآن کړی نبی علیه السلام چې عینان تزنیان سترګې هم زنا کوي خو دغه زنا ده چې الله منع کړه چې سړی دې ښځې ته نه ګوري ښځې دې سړي ته نه ګوري چې ګوري په غلط نظر باندې شهوت پیدا کېږي دغه د سترګو زنا ده د زنا نه موږ شریعت منع کړي یو دی ازادي د ښځې حق ازادي زنا بولي تاسو د هغه دپاره ویم چې کله کله یو چا ته جواب ورکوئ یو چا راته قصه کړه هلته پاکستان کې په اسلام آباد کې انګریزي ښځه لور ورسره پلار ورسره جنکۍ د راغلی ده دلته بله ښځه د دغه پاکستاني تعلق دی د دغه ښځې سره ځوان راغلی دا جنکۍ هلته دا بلې کوټې ته ننایسته په جماع بنا ورسره وکړه دغه ښځې دغه خپلې ملګرې ښځې ته وویل چې تاسو څومره بې حیا ده ته ناسته یې د تا دې وړاندې دی هغې ښځې سره یو سوچ پیدا شو دغه هغه یې ورته وکړه خوشکې ورته وکړه چې کله سړی لاړ جماع یې ورسره وکړه چې اوس دومره هم سړی بې حیایي کوي هغې وایي په ژړا بنا وکړه پلار یې راغی ولې ژاړې وایي د ما په حقوقو یې تېری وکړه دغه یې حقوق زه انسان یم زه حره یم زه چې څه غواړم هغه باید وکړم دا ما دغه تعجیل راولي چې ته ولې د سړي سره تعلق ساتي ما په حقوقو یې ولې دا زناکاري دې حقوق ولې د دغې وجه نه دوی دومره ازادي کړې ده دا خو تفسیرو کې ترجمه کې زه کله کله موقع یې خدای پاک هغه راکړم د ښځو په باب کې درې قسمه خبرې دي یو مخکیني جاهلیت دور یو د اوس جاهلیت دور یو اسلام په مخکیني جاهلیت کې کفارو ښځې ته بالکل په انسانیت نه و قایل د حیوان په نظر یې ورته کتل په انسانیت یې بیخي قایل نه و مشورې خو څه کوي چې د دې سره نه وي ویل ټکول هر څه یې ورسره کړل دا د مخکې دور حال په موجوده دور کې بیا دومره جاهلیت ده چې ښځه یې مالک نړۍ یې مملوک ګرځولی حتی په خارجي ملکونو کې املاک هم ټول د ښځو په نامه باندې مارکیټ ده که دوکان ده که هر شی ده د ښځو په نامه باندې ده اختیار ټول مکمل د ښځو ده شریعت متوسط ده داسې هم نه ده چې ښځه انسان نه ده داسې هم نه ده چې ښځه خودمختاره ده افراط تفریط یو هم نشته الرجال قوامون علی النساء خدای په قانونیه کې ده چې سړی دا حاکم د په ښځو باندې ښځې محکومې دي ولې بما فضل الله بعض علی بعض خدای پکې انسان ته چې کوم کمالات نر ته ورکړي دي هغه په ښځه کې نشته دې حقوق صرف د دغه په حاشیو د زناکارۍ نه بولي دي دغې وجه نه په دین فسخان وایي شیخ حسن جان صاحب چاته قصه کړې وه وایي خارج ته تللي وو بیا یو پادري سره د یوې مذهبي رهنما سم ولیده بیا د نکاح د دغو په باب کې متعارف پوښتنه وکړه وایي ښځه سپی را روان کړي چې ما نکاح د دغه سره وکړه دا یې ذاتي مېړه ده کور څوک ذاتي کار نه پلري اشنایانې که سل و که زر و معاملې نورې د هغو سره کوي مېړه یې شته څوک پلار او قریبه څوک یې ودولی نشته اخو وایي څه کوي وایي دا پادري راته ویلې بله ورځ یې وایي چنګاښ دغه چنګاښ په پېښوره ژبه باندې کوني کبر دغه یې وایي ښځه راوړه چې دغه سره یې ما نکاح سپیو سره خو یا بدعملۍ کېږي سپیو سره خو کېږي چنګاښ سره خو دا هم نه کېږي وایي پادري ویله چې ما ورته ویلې دغه نه به زمون څنګه زېږی وایي دې ویلې زه هم ته ورته حیرانه یم خو په نکاح مې ورته دا اصلي دا ده چې دین توهین ده دا چې اوس موږ ووینو چې د ښځه د ښځې سره نکاح تړی شي هلک سړی د سړي سره نکاح تړی شي اوس قانون پاس شو په یو ملک کې که نه دا صرف او صرف د دین بې حرمتي ده نور خو هسې هم سره آزاد دي ګورې آزاد خو هسې دي معاملې خو هسې سره کوي خو دا د دین توهین ده دغه ته عنوان د نکاح ورکوي دا کمال استهزاء دهقانې د استاذ زموږ استاد ویلې وایي امتحان کې خپل زوی ته 3.5 لمبر انشاءالله ورکړي وو 3.5 چا نو ویلې خو 3 بجې ورکړو دا نیمه څنګه وایي دا د کمال استهزاء دپاره الحیاذ بالله